نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمار طول بجمن درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته تیر شوی درې جمعې لګاتار د قیدیانیت خلاف حقیقت بیان کو تاسو ته ما تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې ویلو ک الله مونږ له ژوندۍ او ژوند را نصیب کو نو دا جمعه به ان شاء الله په ختم نبوت باندې بیان کو ما تاسو ته په شروع کې یو الفاظ ذکر کړل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين دې سره مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه هم را نقل کړي دي لاول ځان د دې آیات مبارکه په مفهوم باندې ځان پوي کوي الله رب العزت صریح الفاظ سره دا الفاظ کړی دي او یو مونږ او تاسو ځان په ختم نبوت په دې مسله باندې ځان پوي کو ختم نبوت په دې ځان پوي کو او ختم نبوت دا د ایمان حصہ ده الله رب العزت صریح الفاظ سفارہ نمبر 22 رکوع نمبر 2 مکه په اخره کې الله رب العزت آیات مبارکه ذکر کړي الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې دو خبرو ته اشاره کړې ده ما كان محمد ابا احد من رجالكم دې کې لوی فراسز ده لوی واقعي ته اشاره ده حضرت زینب رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بیبی ده د زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه کورواله دې کې الله رب العزت دې ته اشاره ده خدا خپل لوی واقعه ده د جمعې بیان دی او دو جمعو بیان دی په دې درې الفاظو کې نو الله رب العزت وی ما کان محمد صریح الفاظ سره الله رسول د الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک ذکر کو چې نه د پلار
ستاسو محمد صلی الله علیه وسلم نسبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو نسبی پلار نه دی ولكن رسول الله لیکن دا اللہ رسول لے بیتا سو تو رست بیما چی رسول او نبی دیکھے لگ فرق پہ رسول ستوئی نبی ستوئی نو ولیکن رسول اللہ رب العزت وئی چی دا رسول دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دریم نمبر ذکر کئی چی گورے وخاتم النبیین او خاتم دے دا نبیانو مطلب دا دے چی خاتم النبیین دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی دا نبوت دروازہ بند شوا دنیا تا بل رسول بل نبی راتلو والا نشتا دا خاتم النبیین دے وکان اللہ بكل شیء علیما اللہ بہر یوشی بات علیم دے خاتم باندې ته هم رسته خبره کوما خاتم النبیین نبوت رسالت نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم به تر قیامت پورې جاری وي دا کم معجزات قرآن کریم دے خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نورست بل نبی دنیا تا راتلو والا نشتا او بل رسول دنیا تا راتلو والا نشتا نو دلتا دا دا عقیدہ دا ایمان حصہ شوا یو سڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نمانی نو آغا مسلمان نشو آغا کافر شو ذکر دے دا قرآن نا صریحی الفاظنا انکار کئی علماء ذکر کئی چی خاتم دا ممدی دا وایو چی پا یو سٹام باندی نکل وشی پا یو ورقه باندی نکل وشی او آخر کی پکی دسخط وشی او دا دسخط تا پاس سٹیم ولگی چی گوارے بس دا دیر نا پس بلا خبر نشتا کدا دیر نا پس پا دستان کی بلا خبر رالا نو دا نوری خبر بجالی وی ذات پا دے خبر کوئی کئی دا نوری خبر بجالی وی دا کم دا دستان نا چی دا کمی مخ کی خبری لکلی شوی دی دا طولی حقیقت تے پا حقیقت مبنی دی اللہ رب العزت چی آدم علیہ السلام پیدا کو نو دا آغی سرا اللہ رب العزت دا رسولانو او دا نبیانو سلسلم پیدا کرا وقت بائی وقت دنیا تا رسول راغلے دے نبی راغلے دے رسول او نبی دا اللہ پیغام قوم تراوڑے دے واسطہ دا جبریل خزمونگ استاذ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک
الله چې دنیا ته رسول او نبی را لېږلی دی نو دا یې د مشرق نه والو تر مغرب لوګه پورې را لېږلی او د شمال له والو تر جنوب خلکو پورې را لېږلی دا یې ټولې دنیا والو ته را لېږلی مخکې زمانه کې به په پاکستان کې یو نبی و په سعودي عرب کې به بل نبی و خو اصول به د ټولو یو و سعودي عرب والا او پاکستان والا یو وخت کې به 4-15 نبیان لګي او قوم ته به د الله پیغام ورکوو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته تشریف راوړو نو د هغې نه وړاندې تقریبا د عیسی علیه السلام نه پس بل نبي دنیا ته نه دی راغلی د عیسی علیه السلام نه پس بل نبي او رسول دنیا ته نه دی راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه پس خاتم النبیین دی او بل دادا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق هر رسول او نبی کړی دی او په هر کتاب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر مبارک شوی دی چې د الله رسول برازي دنیا ته محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی په انجیل کې په تورات کې په زبور کې په صحیفو کې او هر رسول دا تمنا لري دا چې کاش دغه وخت کې زه موجود وې نو ما به د هغې ډېره مضبوطه دفاع کړې وې دا مضبوطه دفاع یې څنګه ذکر کړې ده ځکه چې مخکې رسولانو سره مخکې ډېره زیاته دشمني شوې ده او هر وخت کې چې د رسول او د نبي مقابله راغلې ده نو دا د پاچاهۍ وخت سره راغلې ده او اوس هم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احکامات او د هغه څه خبره راشي باچای وخت سره اکثر د هغه په احکاماتو کې دغه راځي عوام د دې خبرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کوي خو باچای وخت د هغه خبرو نه ځان یو طرف ته کوي نو هر رسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق کړی دی چې خاتم النبیین به راځي او بلکې آدم علیه السلام هم د دې تصدیق کړی بابا آدم علیه السلام زموږ پلار نیکه دا آدم علیه السلام واقعه مې ګټله یو د درې کتابه دی هغې کې مې د هغې واقعه ګټله نو یو پیره رسول آدم علیه السلام الله رب العزت وی یا الله وستا په عرش باندې می تاسو یو نام وګټو یو خوستا نام ذکر و چې لا اله الا الله او بل ورسره و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جمله زه پوه نه شوم آدم علیه السلام ته الله رب العزت فرمایل وی دا زما خاتم النبیین پیغمبر دی دا به ستا په نسو کې راځي د دې ما سره یو مقام دی نو دنیا ته چې څومره انبیا راغلي دي نو د هغې سره چې صحیفې او کتابونه راغلي دي نو هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق کړی دی هر رسول هر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وړاندې د تورات چې څومره علما په هغه وخت موجود وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح عبدالمطلب صاحب با چې کله دې ځان سره ګرځوو یا ابو طالب به ګرځوو نو باقاعده کاهنانو به دا بیان کوو
د تورات چې څومره علما او چې هغه په هغه صورت وکتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو وی به ویل چې دا خو خاتم النبیین دی او ډېر په زبردستۍ به ابو عبدالمطلب صاحب ته وی دا نسوې دې نه کړه دې زینا څوک شهید نه کی د دې په ډېر وخت کې ډېر غټ دشمنان پیدا کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک الله قران کې مونږ او تاسو ته ویل دي چې دا قران کریم الله مونږ او تاسو ته را لګلې کتاب دی صریح الفاظ دی نو می اغسته دی الله رب العزت چې ګوره محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی او رسول دی بدې کې ولكن رسول الله وخاتم النبيين دې کې علم نقطې دي خو اصل عقل به پدې کې دا علم غواړي اساسو د عقل نه ماورا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ استاد رسول له هغه په خپل فرمایي هغه احادیث مبارک ته ذکر کوم په خپل فرمایي جمله صحیح احادیث د بخاری کې د هغه یو ټوکړه به د نقل کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہے و 30 کذابون دجالون زمانہ پس با 10 کسان 30 کذابون دروغجن دجالون دجال معنی جال والا د قوم د گمراه کولو والا ډلو والا غټو ډلو والا چې دا ورکوټ حساب سره والي دا خو ډیر زیات راغلي دي خو دا غټو ډلو والا چې یو فرقه به ورسره دا به 30 کسان راځي د دروغ د نبوت او د رسالت دعوه بلري کذاب به دروغ جن به دا چې کله برابر شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ته دین پس د اشاره قیامت ته وکړه چې بیا به دین پس قیامت قائميږي زمونږ په دوره حدیث کې یو کتاب دی کتاب الترمذی دا احادیث چرالو استادان د احادیث تشریح کوي نو زموږ استاد محترم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې اولنې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې دعوه کړې و مسیلمه الکذاب به وحشی ابن الحرب مردار کو وحشی ابن الحرب رضی الله تعالی عنہ مسیلمه الکذاب به هغه مردار کړي غټه کافي ډله ورسره وه د هغه ځای نه شروع وکړه تر 27 کسانو پورې زمونږ دا بری صغیر کې چې دا کم غټ دجال کاذب غلام مرزا قیدیانی دایم پکې شامل کو د دې سره 27 کسان برابر کړل چې دومره کسانو دعوه کړې ده د دروغ 3 کسان لا پاتې دي د دې نه پس په قیامت قائميږي الله رب العزت دې مونږه د داسې فتنو نه محفوظ کړي او یو احادیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای وره ګوره زم د قیامت نه خیما ز خاتم النبیین یم زمانه پس بل نبی دنیا تراتلو وانا نشتا او خاتم النبیین نه پس په قیامت راځي نو وای زم د قیامت نه خیما بل احادیث مبارک کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صریح الفاظ کی انا خاتم النبیین
دا احادیث ټوکړه ده. لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. وإذا خاتم النبيين يما رسول الله صلى الله عليه وسلم دام دا حضرت أنس رضي صحابونا نقل له خراوي حضرت أنس رضي الله تعالى عنه ده حضرت أنس رضي الله تعالى عنه روايات كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي أنا خاتم النبيين. رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبلوا ألفاظ مباركة ألفاظ وي أنا خاتم النبيين ذا خاتم النبيين يم ولا رسول بعدي. زمانہ پس رست بل نبی دنیا تراتلو والا نشتا او زمانہ پس بل رسول دنیا تراتلو والا نشتا. نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلی الفاظ مبارک تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پتہ وا چی رست با اللہ ورته خودلی دي چې ورسته به ډېر کسان کذابون او دجالون به دعوی لري. یو ډېره ناشنا نقطه بل هم دلته یوه ده بل احادیث دی. وایي چې ولا امة بعدکم تاسو آخرنی امت یئ. رسول چې کله دنیا ته راځي نبی دنیا ته راځي نو اغزان له وډله یو امت پیدا کوي خپل مقلدین پیدا کوي چې عقیدتاً د هغه سره جوړ وي. عقیدتاً به زه تاسو له یو مثال درکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په دنیا کی تشریف فرما نشتا په مدینه کی دفن دی. زموږ استاسو دومره عقیده د هغې سره ده دا زموږ د ایمان حصه ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احکاماتو په مقابله کې خپل بچی له ترجیح نه ورکو. حالانکه بچی د زړه ټوکړی خپل والدینو محترمو ته ترجیح نه ورکو. زه به درته یو مثال ووایم خبره ښه نه ده. زما خپل ذاتي د یو خپل والد زما د والد سره محترم سره زما په یو مسله کې باس راغی. هغه معلم و جامع حقانی اکوڑے خټک نه فارغ و. والد محترم سره مې باس رال ما ته دا الفاظ کوي چې ته زما بچی. ما ورته ویل زمانم دا زما د لوی فخر دی چې زه دا الفاظ کوم چې زه ستا بچی یم او ته زما والد محترم یې. خو دلته کې دا مسله دیني ده. دا مسئله دینی دا او دا دل مقابله کې زه پلار نه سموم. بیا گپ شپ کې راته وایي چې مګدې چې ته څه کوې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زمونږ دومره عقیدتن دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسله راشي مونږ بیا پلار ښځه بچي خاندان رشته دار نه ګورو. دې ته وایي عقیده محبت. نو یو نبی چې دنیا ته راځي خدا الله ډله پیدا کوي عقیدتاً چې هغه محبت د هغې سره وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په صریحي الفاظو کې داسې الفاظ وکړل ولا امة بعدکم تاسو نه بس په بل امت راتلو والا نشته تاسو آخرنی امت یئ. زما ورونو ټیم هم نشته خو مونږ ځان په خپل محبوب جانان په تاریخ لږ ځان پوهیږو. تاسو یقین په الله وکئ چې د داسې تعلیم یافتو خلکو سره مې تعلق بعضې وخت کې راشي
خو د جانان د خبرو نه د هغه د تاریخ نه قسم بالله راته چې نه واقف او زه د تعلیم په لحاظ بنیاد سوی مونږ تاسو خپل بچو ته دا تربیت ورکو خپل بچی چې زمونږ تاسو کم بچی نسل را روان دی هغه نسل ته مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ مخې ته کینو چې ګوره دا خاتم النبیین دی آخري پیغمبر دی زه به تاسو ته دا ووایم چې قیدیانیت د دې یو نقطې دپاره د غلام مرزا خبیث لعنتي دپاره سکولونه کالجونه او هر یو شی پلاو کړی دی او کالجونه ولې جوړ کړي دي چې قوم کې مونږ د هغه سره عقیدتاً خلق پیدا کړو نو چې کله زمونږ استادو په نسل فصل کې دا تعلیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه موجود دا دنیا خو پانی دنیا د ختمېدو واله ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کوو مونږ چې قبر ته څنګه وردن کړی شو نو ګوره اولنې تپوس برانه د رب کېږي دویم تپوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت په مخې ته راوړی شي دې شخص باره کې د سر آیا ده نو چې مونږ تاسو ته هغې سره مینه محبت کړی وي او دریم تپوس برانه کېږي د دین متعلق چې هغه مونږ ته کم دین الله را د پیغامونه راوړي دي او د هغې په سنتو مونږ څومره اعمال کړي دي نو هغه به مونږ ووایو امتحان کې به پاش بیا چې کله قیامت قایم شي نو په قیامت کې په حوض کوثر باندې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کوو هر پیغمبر به د خپل هر امتی به د خپل پیغمبر سره ملاقات کوي مونږ تاسو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کوو او لوی د کمال خبر بل دادا کله چې الله رب العزت قیامت قائم کې او احساب یوم الحساب شروع شي حساب ورځ شروع شي الله حساب کوي یو طرف ته با الله حساب کوي یو طرف ته آدم علیه السلام ولاړی بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ولاړی او اسرائیل به ولاړی دی باندې به علما ذکر کوي چې دا به ولې ودرېږي آدم علیه السلام اهل من ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دپاره ولاړ چې دا په دې ټولو چې چا ښه کړي دی په هغې به هم ګواهي کوي او چې بد کړي په هغې به هم ګواهي کوي نو ورځ په قیامت په رسول الله صلی الله علیه وسلم ځای په ځای په میدان ولاړې ملاقات پکې نو مونږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ باندې ځان پوهېږو او نن دور کې خو ډېره زیاته اسانه شوې ده که یو سړي تعلیم نه دی کلی لوستل لږ ناپړ نشته دی نو علماو ځای په ځای د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تاریخ بیان کړی دی والله یقین په الله وکړه د دنیا هر یو ټیم موږ سره شته خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ هغه موږ سره وخت نشته نو کم از کم په ویډیو شکل کې موجود دي د اډیو په شکل کې موجود دي په کیسټو کې موجود دي په دې فیسبوکو کې موجود دي ځان له راواچو چې دا تاریخ وګورو نو الله رب العزت دې موږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت فدا کړي الله رب العزت دې موږ له هغې په احکاماتو د هغه په سنتو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین